اکثرو ممالکو کې چې د دنیا اکثرو ممالکو کې اکثرو ممالکو کې د عوامو د اجتماعي زندګۍ د عوامو د اجتماعي زندګۍ تیرولو د پاره یو وضعي نظام دی دا د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم دا د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم متضاد کفری او شرکی نظام دی او اسلامی بس داری ها زمونږ اجمال داری جمهوریت جواب دعوه جواب دعوه د خپل دغه کې تنظیم نه مولي کېږي تنظیم تحفظ بدا به ولیکو تنظیم تحفظ عقائد علماء دیوبند جمهوریت مطلقاً کفر نه دی دا د مروجه ټکی سره تاسو خبرونه نه کوي دې که زمون کار نشته دا خو به ثابت دی نه جی نه دا موږ ولکه دا خدای چې جمهوریت مروجه جمهوریت او مروجه جمهوریت کفر دی مطلقاً نو تاسو جمهوریت ټکی یاد کړئ جمهوریت زمون په دې کفر نه لري نه جی نه زمونږ والا جواب نه خو ستا خو هغه ده کنه نو دا خو ستا ده کنه نه جی نه ما ویلي چې مروجه جمهوریت نو ته ثابت تاسو دا خو ثابتون خو تاسو داسې ویل چې مروجه جمهوریت مطلقاً کفر نه ته زما زه په خپل بستر کې په خپل سملمه په خپل کمبل کې په خپل سملمه ته چې زما په کمبل کې سملی زه به کې تا ته نه ورته چې سلی کې غلی کا زه به خپل لیکم زه خپل مدعا ولیکم زه به خپل مدعا لیکم کنه جواب دغه داوا خو د خامخا د سر تعارف لري کنه کوم داسې ویلوي چې جمهوریت مطلقاً کفر دی مروج کېدنو بیا تاسو به داسې ویلوي چې جمهوریت مطلقاً کفر نه دی مونږ داسې ویل چې مروج جمهوریت دا ضرور نه دا ته چې کوم خبره نه دا ته چې کوم خبره کې چې ته په خپل داوا کې خامخا مروج لکې دا ما ته چرته خودلی شي چې ته کوم داوا لیکم ته په هغه نعمت باندې خپل جواب داوا لیکې تاسو کې څه بیان نه نو ته دا خو ته د ځان په خپل ترجیح باندې لرد قالو خپل ټاپ زما په سر مګ د کنه استاد چې تل زما نه ته بس چې ته خپل ټاپ زما په سر کې دی کنه نو زه بیا اورګه نه اورګه زه ته خبره کوم زه دا شي چلو کما چې ته به دا ته زما خبره نه موقف نه دی به دلایل بیا پیش کړي په مطلق جمهوریت واو زمو مروج مطلق دغه دا خو ګوره تا دا ولیکله مطلق جمهوریت نه دی مولوی صاحب تا دا ولیکله نه دی مولوی صاحب تا دا ولیکله اوس زه دا ولیکم اوس کې چې ما باندې دا وایي چې ته مروج ولیکه زه به تاسو چې ته مروج لرکه زه چې تلری کوم اسی خبره تا ده ته لرکه بیا خبره نشته ته ما په خبره پېنه شوې چې تاسو ما ته وایي چې ته مروج ولیکه نو ما دا ولیکله زما جواب داوا سره ته زما په خبره پیږي زما جواب داوا سره داوا ده کنه په خبره پیږي زما جواب داوا زما سره داوا ده کنه زه په خپل هغه کې ما مروج دي لیکل تم لرکه زه چې تلری کوم غنښ بیا زمونږه هغه دعوت ده نو بس چې نه دا خو بیا رسو سره ګورو کنه زمونږ هغه داونی نه توس په ما باندې نه جی لا نه ګوره دا چل بوکو دا داوا دا جواب زما داوا را کنه زه تا ته زما شرم تک شریک کړه نو چې تو په اعتبار د کشر سره ماته چې مروج پکې ولیکل زه په اعتبار د مشر سره تا ته چې مروج تلرکا چې مروج زلری نو بس تا لرکه جی والي خبره ختمه زما خبره خپل موقف پیش کړي خپل موقف پیش دې کې ستاسو کار دی نو موقف چې بیا زموږ دی یو کې بده کې نو الله دې یو کې کنه
تا ته څه تکلیف دی ګوره مفتي صاحب الله دې یو کی د کړه دې مفتي صاحب مطلب دا راځي دې د وې نورتاج مولوي صاحب مطلب دا چې بعد جمهوریت صحیح صحیح دی دا د دوی رائے ده نه نه دا د خپل لرو بس تاسو مطلب دا دی چې بعض سادات بازي موسیف ناس مريسه او جوست لي کې مستاسو اختلاف به ختمي چې خاطر کې مفتي صاحب دی په دې رایش په دنیا کې چې کوم نظام رایج دی په دې خبره کوي که تاسو یو جمهوریت مطلق خبره کوي سره مون خبره نه کوو خبره ختمه بس لکه تاسو ته خپل نظام مروج لري نو موږ خپل نه ولې پیر صاحب زموږ ناجي دا خپل دا ولیکله مونږ پکې راته دا نه دی ویل چې یا مروج ورکه یا مروج مور کو زما جواب داوا زما داوا ده زه به خپل داوا په خپل باندې لیکم او کله ناجي نه خبره نرمون ورسانو صحیح دی زمونږ د دایي مطلب دی د مروج کې سره چې مطلب په دنیا کې اوس لس نظام دي او مروج دغه لس دي لس چې کوم مروج دي تاسو لیکلی ده کنه پاکستان هم تاسو مروج کې داخل کړی یا د فقط د لاسو سره ولګوي مولي مفتي صاحب یو خبر اجازه دی تاسو لګو ګور ان شاء الله ستاسو د اشکال وخت شي په دې ځفي مګنا خو زمونږ اتفاق بیا راځي چې راشي شکر مو باسو کنه یلکه نه شکر بو باسو چې اتفاق هم راغی شکر بو باسو کنه شکر بو باسو کنه تا څه تکلیف دی نه او کنه مطلق الله دې وکي کنه چې اتفاق شي وړي راکړه نه ست اتحاد خو اتفاق وخت کنه اتفاقی نو چې اتفاق راځي ته شکر نو بس اتفاق راځي کو په صحیح طریقه باندې نو ستاسو خیال دی چې موږ ته چپ شمولا سه ستاسو خیال دی چې ته تورګيري په صحیح طریقه راولي نو زه سپینګيري په صحیح طریقه نه راولي بالکل راولي نو چې راولي بس موږ سره خبرو کوي چې ته تورګيري په صحیح طریقه راولي نو زه سپینګيري په صحیح طریقه نه راولم نه جی ګورجی الکه ماشومه تلک چپ شه حضرت صاحب مونږ چې رایج جمهوریت نظام ته کفر ویلې زمونږ دلایل کوم د رایج نظام د پاره تاسو مطلق جمهوریت نو مطلق زموږ خبره نشته کړه نو بس دا چې بولی کې چې دا مطلق جمهوریت کفر نه دی نو دیو دا یو طرف کار ته دې خوراکاګما دې دا وکړه مفتي صاحب زبا سو سالکا زبا داسې کما تاسو ته بیا دې دا په خپل ځای باندې بالکل صحیح دی وای تاسو ډیر زیات تنقیحات زموږ د طرف یو تنقیح ده چې دا مروجه جمهوریت برکه تاسو کو پر اسلام سره وایي دا مناظره ثابته روسو بر دوی تاسو چې څنګه وي چې قایلین او د قایلین حکم به مولا صاحب تا چې څنګه وي چې قایلین او د قایلین حکم به مونږ رستو کو د مروج حکم به مونږ تاسو ته رستو کو دا خو جواب داوا دا اوس نه دا خو حکم دلیل یادونه ته موږ نه دلیل غواړي مفتي صاحب یو خبر کوم صرف تاسو په یاد خبره نه نشي ګوره جی دا جواب داوا نه کنه دا من وجه مدعي من وجه مدعي دا مدعي او کنه دا چې کله زمنګ د داوا د تنقیح و راځي دا به اغلی چې تاسو خپل داوا مبرهن بالبرهان کوي تاسو په ادله منګ اعتراضات وارد کو هغه اعتراضات تاسو ختم کړي یا د سوشي چې تاسو ادله ختم شي ته به ماته وای سیب ته وای چې جی تاسو اوس په خپل جواب داوا باندې ادله ذکر کړي نو په هغه وخت کې به دی مدعي شي تاسو به مدعي علیه شي په دې مسله کې منګ من وجه ځان مدعي پرس کړی من وجه مدعي علیه ته ما په داوا کې تغییر او تبديل نشي راوستي الله دې کامیاب لره خو زویم جی زمنګ د تنقیح و ال دې چې دا تاسو ادله او په دې چې کوم اعتراضات دي هغه ختم شي نو بیا زمنګ د تنقیح ټیم هغه دی سید جی بلو تاسو لکه دا زموږ د خبره روان ده خیر دی زموږ رونه استیږي کنه و دې کې تاسو ګوري دا د معارضي خبره کړې ده او به وی چې ول مراد بالخلاف ما ينافي مد الخصم سواء كان نقيض او مساوي نقيض وخص منه ما لا ما يغيره مطلقا كما يشعر به لفظ الخصم لانه انما يتحقق المخاصمه لو كان مدلول دليل احدهما منافي مدلول دليل الاخر فان اتحد دليلهما به دا خبره نه جی ما زما مقصد دا شي اسانه تر دا خبره حل شي جی کومګه په خپل دا باندې دلایل پیش کوم په مروج نظام باندې دلایل پیش کوم تاسو کې په مطلق باندې یعنی هغه د کې به داسې جمهوریت نشي او مروج نه وي چې مروج نه دی زمون په خبره نشته نو دا خو وخت ورې ځای کو بیا وخت نه دی موري سره اتفاق راځي کې دي چې دا زمون مراد اتفاق اوس نه راوړو زمون مراد جدا شي تاسو مراد جدا شي اتفاق راځي چې زمون جواب دا ودا چې مطلق جمهوریت کو پر نه دی جی سټ ولا موږ د قضیه صالحه راوړله به ورسته ویل دي
لکن په وخت د ضرورت کې او په بعض اوقاتو کې زمونږ دا وروسته جملې په دې مشعر دي مولوي صاحب داسې ده که نه زمونږ دا وروسته جملې په دې مشعر دي خو که تاسو پرې لږ سوچ وکړو نو ګوره تاسو چې داسې وکړئ که نه زمونږ ستاسو انشاءالله الرحمن او مسله حل کېږي په دې رایج نظام تاسو کولی کې چې د دې باره کې تاسو څه جواب دا و دقیق باندې لږ خیر رایج نظام تاسو صحیح بدل کو دا دا کې نور خبره هرڅه غواړي کنه سیر دی جی دا کې نور خجي تاسو متوجي جی لیکن دا خیر دی تاسو چې راغلي کنه جی سبا خبره وکړه او جی مقصد زړه کې دا خبره نیولې شر دی مطلقاً کفر ویلې نظام ته نږدې او جی ما خو دغه پوسټه کتلې ما خو دغه پوسټه کتلې زه پاکې روان یم د دې مقصد زه پوهېږم که نه تاسو مقصد دا چې دا خو په پاکستان هم راغی نو په هغه بعضې چې تاسو وباسي نو مطلب پاکستان کې سره غواړي چې خبره هم په دې پورې نه ځي دې نه پوښتنه کوم چې خبره هم په دې پاکستاني وکړو چې خبره ختمه شي نه مطلقاً چیلنج ورکړی دی چې مطلقاً اصول نه دي کړو او هغه کې تاسو کومه د مروج هم نه دی تاسو دا خبره روغه ده خو محل ده نه دی خبره دې روغه ده خبره دې رد نه کوم خو محل نه دی اصول د اصول موافق بعضې وخت کې جمهوریت جایز دی یا کفر نه دی او جی هغه بعضې وختونه یا بعضې کوم یو جمهوریت دی دغه ته نه مراد موږ خبره به دې کړو تصور یا مفتي صاحب مبارک داسې به وکړو الله دې خیر نصیب کا ستاسو چې کومه مدعا ده په دې باندې موږ مناظره کوو سیر ده موږ به چې کله تاسو موږ ته ټایم راکئ په دې به تاسو دلیل وایي موږ به ستاسو سره په بحث مباحثه وکړو چې کله دا مناظره سر ته ورسېدله نو تاسو به ووایئ چې تاسو خو معارضه کړې وه نو په هغه ټایم کې به همدغسې د مبادیاتو مجلس مقرر کړو په دې مدعا کې به موږ نه تنقیحات طلب کړي اصل اصول دا دي بیا مولي صاحب رایج ووایه هر یو ووایه رایج نظام باره کې تاسو اوسېدونکي مفتي صاحب دا خبره ډېره اسانه حل زه مفتي صاحب زه ته خبر وکړم دا وایي چې مفتي صاحب که نه مشر مفتي صاحب دی وایي چې دا کومه ما دغه ذکر کړې مروجه جمهوریت کفر دی دا مونږ لاندې جواب دعوه لیکلي جواب دعوه جواب د دعوی وي یعنی مطلب د لفظ جواب د مروجه په جواب کې تاسو مونږ ته څه ولیکل د دې تاسو په جواب کې مطلقاً جمهوریت لیکل داسې وایي مفتي صاحب داسې مطلب دی که نه اوس زه به ته رشیدیه راوالم رشیدیه وایي چې کله کله بعضې مسایل داسې وي چې هر سړی جواب دعوه هم ذکر کولی شي من وجین هغه مدعي هم وي دلته کې دا زمونږ د جواب دعوه ده زمونږ دعوه ده په صورت د جواب دعوه کې دا زمونږ دعوه ده په صورت د جواب نو بس دا خبره ده نو بس دا قانون لیکل او داسې خجي وبعد مولانا خير بريدو زما خبره ده چې دا خبره به اسې بحث به زیاتي زه به د مروج د رایج نظام خلاف او د په کفریت باندې دلایل پیش کوم او تاسو به مطلب به شر دا خو رایج دی دا خو مطلق دلایل نه دي او ما کې سبق ختمي نو مطلب زموږ استاد اختلاف په رایج نظام دی کنه نو ستو چې د رایج نظام ادله پیش کړي نو بیا خو د دې نه پته ولګېده چې ته د رایج نظام د کفر حکم لري خو د مطلقاً جمهوریت ته کفر حکم رایج چې څومره دي ټولو ته وایم نه دا رایج ګوره اوس جی نه جی دا رایج تا په باندې د خصوص سره نه په باندې د عموم سره رایج چې دا فی الحال هغه مې له کا خسېلي ګوره جی رایج چې کوم دی په اوسنی ملکونو کې موجود دا علاوه دا په دا د مطلق جمهوریت د پاره عام دي کا خستي ګوره جی مطلق کې بدام راشي نظام به جمهوریت نو سو رایج نه وي زه تا ما خو دا څونه خپل مدیدار تاسو کو مولوی صاحب دا مطلقاً چې کوم دي کنه دا ته چې کوم مروج علي دا د مطلق نه د لاندې دی کو بو اندې دی کو مساوي دي عام دی کو مساوي دي کو تاسو دا مطلب چې مطلقاً ذکر شو کنه یا رایج دا عام شدي ټول راغل کنه تاسو دا مطلب دی خو زه دا یم چې فی الحال نافذ العمل او رایج کوم نظامونه نافذ العمل جی مروج نه مراد ممدک دي نافذ العمل جی که یو جمهوریت دغه کنه جی ګور جی نه خو دی ویل کنه نو ها نو چې مروج ته کفر و نو چې کوم مطلق بناغه به جایز وي کنه مروج ته چې کفر غیر مروج مفهوم مخالف والا دا به جایز وي کنه کفر بني کنه
وای ضرور نه نه دا خو دې ما د نشي سره کې مفتي محترم کوم کتلی شي هغه کتلی شي نه نو چې ته ګوره مروج ته کفر مولوي صاحب انا دې مولوي صاحب ته چې مروج ته کفر وې او ما ته چې نه خیر دا مروج سره نه تا نه زه ورکوټي پیچونه د دویمه درجه د طالب سوال کوم چې زه مروج خو به ستا په نسبت باندې کفر شي نو دا مطلق پسی او غیر مروج فيش مرجي نه فيش مرجي نه سه فيش ما دا دي مطلب دا چې مروج دی نو دا مطلب عام شو نه مروج خاص دی مروج خاص دی مطلق چې کوم هر عام دی بیا کتی شي چیرې دا کفر دی کنه دی نو د دې نه معلومیږي چې یاره مطلق جمهوریت بیا هم کفر نه دی مفهوم مخالف ځکه په هر جهاد سره کفر ویل بیا کته سوال نه خبره وره مونږ محترمه خبره روغول پکار دي کنه زم بار دا ویما زما مقصد دا دی چې خبر راشي اتفاق تا کومګه دغه وایو کنه نو په دواړو راځي نه جی نستاس نو زموږ شریعت ته برابرۍ باغی راول ان شاء الله تا مروجه تا ستا په ځام سره جی اوس دویم خبره دا اخوا به واره جی بالکل نن سبا چې چا سره غیر ولګي خو بس مفهوم مخالفي کوي او جا مقلد او غیر مقلد او جا بالکل دا غیر مروج بس جایز غیر مروج ته مونږ ګورو جی قبل فرض هغه د اصول شریعت سره متصادم هغه هم دغه حکم قانون نه وي بالکل جی ګور جی یو خبره بل کومه د دې له وضاحت جی زما د جملې وضاحت کولی کنه نه جمله ناقصه دی جمله ناقصه ده دا خبره او کلاک ته اوس ما پرې لګا دا خبره او کلاک چې دا جمهوریت د اصول اسلامي موافقو نو بیا به جایز دي دا دی وکنه خاطر ټیک شو الله دې خبر بالکل خبر مفتي صاحب بالکل صبر د جمهوریت یو مفروض